دواړو جهانو سردار مبارک را روان شو. په لاره کې د مکې مکرمې د ربیعه د زامنو باعو د عتبه او د شیبه د مکې مکرمې سردارانو هغې ځای ته چې رسول الله مبارک راورسېده نو دوی پاک پیغمبر مبارک نه واپس شو. هغوی ولیدل هغوی خو د رسول الله مبارک سخت دشمنانو، خو چې د رسول الله مبارک دی وینو ته یې وکتل نو خفه شو پې چې دا خو زمونږ د علاقې ډېر زیات ښه خاندان سره تعلق ساتي او دا خو تقوادار او رښتونی انسان دی. نو د هغوی غلام عداس نصراني علامو نه رسول الله مبارک هلته د انګور د یو اونې لاندې کېناست دمه یې کوله. ناغلی په یو لوښي کې لږ غونته انګور ورکړل، وایي دا دې هلک له یوسه او که نه یې خوړل نو ورته کلک شه چې خامخا به ترې لږ خورې. نو هغې عداس چې کله علیه الصلاة والسلام له هغه انګور راوړل نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې کېښودل پاک پیغمبر مبارک وی بسم الله الرحمن الرحیم. عداس ورته وی دا دې څه ووې؟ وی په دې علاقه کې خو د دې ویلو والا څوک نشته، ځکه د مکې مشرکانو خو به د الله نوم نه اخېسته، هغوی خو به باللات والعزا وی، لات او عزا او منات هغه بوتان به یادول، تا خو د خشته الله نوم واخېسته. رسول الله مبارک ورته وی ورته یې وی زه د الله ورته یې وی دا دې څه ووې؟ نو پاک پیغمبر مبارک ورته وی ولې ته د کوم ځای؟ هغه ورته وی زه د نینوا علاقې یم او نصراني یم. ښه ورته وی هغه د هغې صالح انسان د کلي او د دینداره انسان د کلي د یونس ابن متا د کلي. هغه ورته وی دا دې څه خبره وکړه؟ یونس ابن متا خو څوک نه پیژني او تی څنګه پیژنې؟ هغه پاک پیغمبر مبارک ورته وی هغه زما ورور و که نه، هغه هم د الله پیغمبر او زه هم د الله پیغمبر یم. خو چې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته یو څو خبرې وکړې بس هغه پوه شو. ورته پته ولګېده چې بغیر د پیغمبر نه د دې علم بل چاته نشته. سمدستي د دواړو جهانو سردار مبارک په دې سر باندې مخکول که او پاک پیغمبر مبارک یې په دې لاسونو مخکول که او د دواړو جهانو سردار مبارک یې په خپو یې مخکول که. په سر ښکلول خو څه کې چې تقبیل د دې یدین او د رجلینو مبارک یې وله وکړم. اخوا عتبه او شیبه یو ورور بل ته وایي وایي هلکه زمونږ هغه غلام یم جوړ خراب که ښه، هغه یم خراب که. نو چې او سمدستي دغې وخت کې عداس ته پته ولګېده کلمه د شهادت یې وي مسلمان شو. چې کله دې عتبه او شیبه له راغې نو هغوی ورته وی دا په سر دې ولې ښکل که، دا لاسونه او خپې دې ولې ښکل کړل؟ دې ورته وی قسم په الله که دې وخت کې بهترین انسان د مخ د ځمکې په سر د ده نه بلي نشته ته، دا د الله رښتونی پیغمبر دی. هغوی ورته پام کوه ګورې ستا دین د ده د دین نه ښه دین دی، ګورې بل مذهب پرې نه دی. او چې کله بدر ته دا عتبه او دا شیبه راتلل نو دې عداس ورته مینت شروع کوي ستاسو نمک مې خوړلی دی. ګورې پام کوه ګورې تاسو خو داسې انسان له مقابلې را روان یې چې ګورې د غر مقابله چا نه ده کړې او غر چا په ډغرو د ځای نه نه دی خوا کړی. ګورې مینت یې ورته وکړه، ورته یې وی مینت درته کوم د پیغمبر مقابلې له روان یې. ګورې پام کوی چې لاړ نه شي. عداس ته وی تم را سره لاړ شه، هغه ورته وی زه تاسو منې کوم. ګورې که لاړې نو د مرګ ځای له ګورې روان یې واپس به را نه شي، د هغه مقابله نه شی کولی. د هغه یو منل حقه رنګه چې د بدر مقام ته رالل عتبه او شیبه دواړه الله مردار کړل. نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې قرن المنازل هغې ځای ته راغی نو پاک پیغمبر مبارک وی چې داسې بره مې وکتل اوریاز مې په سر ده، چې اوریاز ته مې وکتل جبریل امین دی او وی جبریل امین سیرو پرشته ده، وی ما ته وی چې دا ملک الجبال دی. او پاک پیغمبر مبارک دغې وخت کې الله ته زاریم وکړه یا الله زه کمزور یم، ای د کمزورو ربه، ای زوروره، ای د کمزورو د بېڅوکو ربه. او بیا الله ته وی الله چې په دې حال کې ته مانه راضي زه بس خوشحاله یم.
نو هغه فرشته و ملک الجبال چې کوم غرونو اختیار ول الله ورکړی دی سمدستي په رسول الله مبارک باندې سلام واچو او د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسول الله را لیږلی او ستا د قوم خبرې مو اورېدې او د هغوی ظلم یې مولیده او ما له الله د غرونو اختیار را کړی دی ما ته حکم وکړه دا دواړه غرونه به راوچت کم په دې سرونو بیا ورله کېدم که دا زوتو نو موږ به وی چې دواړه څه کې چې دا غونډ چې څومره مکه مکرمه کې دا ټول پکې ده نه راشه ذاتي انتقام علیه الصلاة والسلام نه علي پاک پیغمبر مبارک ورته وی نه الله پاک به د دوی په بچو کې او په اولاد کې هغه څوک پیدا کړي چې یو الله به مني او په ما به ایمان راوړي الله به پکې مسلمانان پیدا کړي پاک پیغمبر مبارک ورته دعا وکړو خیر یې یو نه کړی